ډیر لوی د الله سبحانه و تعالی فضل او احسان دی چې مونږ تاسو الله د خپل دین د پاره د قرآن او د حدیث د منهج سره په سناسه طریقه باندې ملتبس کړي او تړلي یو. د دنیا هم دا یو قانون دی چې په کلي کې چاته یو خان وی خان، نو کله چې دای خان ته په کلي کې یو سړی ګران شي نو ځان سره مزدور کی که مزدوري نه کی. د کلي معزز سړی دی، هغه سړی خپل اجرې ته راولي، هغه سړی خپل کور ته راولي، هغه سړی ته خپل گاډی ورکوي څوک چې ورته خوښ وي. شاید الله چې مونږ ته قرآن او د حدیث دا لوی نعمت راکړی دی، یقین مو د الله سبحانه و تعالی د ذات نه دا دی چې مونږ الله ته خوښ یو، او الله دې کی چې مونږ الله ته خوښ شو او د الله رب العالمین مونږ مینوال وګرځو. عرض دا دی، د خوشحالی خبره دا هم ده چې دې ماشومانو د الله کتاب په ناظره او ترجمه باندې سر ته رسولی دی، او دا څومره د خوشحالی خبره ده. مونږ تاسو دومره خوشحال یو ماشومانو قرآن سر ته رسولی دی، نو دا قرآن خو مونږ لیږلی هم په چا نه دی، لیکلی هم مونږ نه دی، مالکان د قرآن هم مونږ نه یو. مونږ ته الله قرآن را کړی دی، مونږ په دومره خوشحال یو، نو کوم ذات چې دا قرآن نازل کړی دی هغه ذات به نن څومره خوشحال وي. عرض دا دی چې قرآن دا د یو انقلاب درس ورکوي. قرآن د انسانیت یو لوی پیغام ورکوي. قرآن د اتفاق او د اتحاد یو لوی پیغام ورکوي، او صرف یو دعوه نه ده، مشاهده کې دا خبره ثابت شوې ده چې قرآن د انقلاب درس څنګه ورکړی دی. د قرآن او د حدیث باندې د عمل کولو د وجې نه د عربو سرزمین څنګه روشن شوی دی. د قرآن او د حدیث د پیغام سره په عرب سرزمین باندې څنګه انقلاب راغلی دی. د قرآن او د حدیث د پیغام سره د تړلې کېدو په وجه الله د حق د عیان چې اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم وو، الله څنګه په دنیا باندې چمکولی دي. دا څه پټه خبره نه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ژوند په اولنو مرحلو کې او د دعوت په ابتدا کې د قرآن مضمون او د توحید عقیدې ته خلق را بلو، نو ماحول ورته جوړ نه و. د شرک طرف ته هر ځای کې اوازونه و، د لات منات عزا او هبل نه امدادونه غوښتلی شو، د دنیا بوتان د الله کور ته وردننه کړی شوي وو. د باطل لویه چرچه وه، خو د عرب سرزمین ته چې وګورې، هغه د باطل زور ته چې وګورې، هغه د باطل پروپیګنډو ته چې وګورې، هغه د باطل ګزارونو ته چې وګورې، هغه د باطلو اذیتونو ته چې وګورې، انسان په دې خبره باندې مطمئن کیږي چې باطل هر څومره په زور باندې وي، د باطل طاقت هر څومره اوچت ښکاري، باطل که هر څومره ځان ته لایق کوي، د باطل خبره که هر څومره شیر کیږي، د عربو د سرزمین انقلاب اول دا دعوت او دا پیغام ورکوي چې اے باطله یو ورځ ستا زور ختمیدونکی دی او الله به د حق آواز د دنیا کونې کونې ته ورسوي. دا د عربو د سرزمین اول خلاصه ده. ځکه محمد مصطفی هغه خلکو نه برداشت کو، هغه خلک د شرک طرف ته داعیان جوړ شوي، د الله مقابله کې د الله د پاره نازولي جوړ کړي. چا لات ته چغې وهلې، چا منات ته چغې وهلې، چا عزا او چا هبل ته چغې وهلې، ورته پته نشته
چې دی لات و منات و عزا و هبل ته د اواز کولو نشاته یو د توحید اواز را روان دی، یو د الله احد اواز را روان دی، یو د الله اکبر اواز را روان دی، یو د الله الصمد اواز را روان دی. دا پته ورته نشته په خپل شرک کې مبتلا قوم و. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په یوازې تن باندې आवाज اوچت کو، اے خلقو دا چاته چې را مدد شوای، دا څوک چې حاجت روا ګڼي، دا څوک چې مشکل کشا ګڼي، دا د چا د قبر مخې ته چې سجده کوي، دا د کم قبر ډپه چې ښکلوي، دا کم کاڼي چې په ځان باندې وخی، دا د کومو زیارتونو په شمو باندې چې تیلی لګوي او الته اور بلوي، دا کم په زیارتونو چې غلافونه غوړوي، دا کم په زیارتونو چې مالګې تقسیموي، دا کم په زیارتونو باندې چې بوټي نال کوي او دیو ته را مدد شوای. اے خلکو دا د را مدد شه قابل ندی. لا اله الا الله و الهکم اله واحد الله لا اله الا هو انه هو السميع العليم انه هو السميع البصير انه بكل شيء عليم ان الله على كل شيء قدير. اے خلقو دا حاجت روا نشی کے دے، حاجت روا یو اللہ دے. اے خلقو دا لات منات عزا و حبل دا مشکل کشا نشی کے دے، مشکل کشا یو اللہ دے. اے خلقو دا دا عزت و دا ذلت مالک نشی جوڑے دے، دا عزت و دا ذلت مالک یو اللہ دے. اے خلقو دا نفر اوستی شی انہی لری کولی شی، اے خلقو دا طول صفات دا یو اللہ دی. دا حجاز پزمک دا آواز اولگی دو قوم دوڑلی شو څنګه چې د صالح علیه السلام بارکې قرآن گواه دی چې کله د لا اله الا الله آواز اوچت کو فاذا هم فریقان یختصمون فاذا هم علما پی پویگی ناس آفا فوراً قوم دوڑلی شو یختصمون او جنگ جوڑ کو دغسی دا محمد مصطفی خلاف قوم دوڑلی شو. دو قوتونه په عروج کې شروع شو، یو خو د مخکې نه په عروج کې و چې هغې ته باطل وی، بل د هغې مقابله کې ودرېدو چې هغې ته حق وی، هغې ته محمد مصطفی وی. الله د صحابه غونده کې سپاهان ورکړل او په تمامه دنیا باندې په شام مصر روم او فلسطین باندې د لا اله الا الله اور د قرآن او د حدیث جنډې ودرولې. عرض دا دی چې دا د قرآن ماحول، دا د حق ماحول، دیتا الله سبحانه وتعالی یو نه یو ورځ د قدر جامه او د قبولیت جامه خامخا وراچي او داسې صفاهان الله سبحانه وتعالی د حق له ورکي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وګوري هغه ځان له صفات او ځان له کردار لري. نو سیدنا عمر او علی رضی الله تعالی عنہ عثمان ته چې وګوري هغه ځان له کردار لري. نو عرض میں دا کو چې دا د قرآن او د حدیث باغیچه دا الله رب العالمین شنډ نه پریدي، دا الله سبحانه وتعالی یوازې هم نه پریږدي. دې ته الله رب العالمین یو لوی طاقت ورکي، یا فوراً ورکي یا په مزه مزه ورکي، خو یو ځل ورته الله رب العالمین ضرور ورکي. نو مطلب مې دا دی چې مونږ تاسو له ډېره لویه خوشحالي ده دا حق خو به هسې په مخ کې رواني، اواز د حق به هسې مخ کې ځي، د قرآن او د حدیث منهج به هسې په مخ کې ځي. که څوک هر څومره خلاف کوي د قرآن او د حدیث د منهج که دنیا خلاف شي نو اقبال دے ټول خلقو طویلو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤں گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. هر څومره چې د حق مقابله کې خلک وایي اوبه چې څومره ډب کې نو دومره زور کوي، د حق چې څومره مقابله کې الله دومره قبولیت ورکوي. نو دا حق خو باسم په مخ کې ځي. ما او تا په دې نسبت خوشحاله شو او ډېر پې خوشحاله شو چې دا حق خو اسم روان دی، الله سبحانه وتعالی ورسره زه روان کم. حق خو اسم الله ته مقبول دی، د قرآن او د حدیث منهج خو اسم الله ته مقبول دی. شکر دی وباسو چې څوک یې په هغې کې د تعلیم او تعلم په سلسله کې قبول کړی دی، څوک مال لګوي، څوک جان لګوي، څوک یو صلاحیت استعمالوي، څوک بل صلاحیت استعمالوي او الله رب العالمین د حق دپاره قبول کړي دي. دې باندې الله ته وجاړو، په دې ډېر لوی شکر ادا کړو. او زه اکثر ملګرو ته وایم والله العظیم زه په زړه کې دا نه وایم
چې اهل حدیث ملګری بختور دي چې زه ورته میلاو شم. په رب مې دې قسم وي د پاک سټیج نه دا علل اعلان وام زه ډیر زیات بختور یم چې الله ماته د قرآن او د حدیث منهج راکو. زه خپل سعادت ګڼم. کني لګیا به وم د باطل دپاره به م هزار تعویلات کول، د باطل دپاره به م هزار خبرې کولې. څومره د خوند خبره ده چې اوس کتاب ګورو، اوس ځان کړو نو کړاو مو یا د الله دپاره دی یا د الله د پیغمبر د سنتو دپاره چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو په دې نسبت باندې مونږ تاسو ته خوشحالېدل پکار دي. دینی اجتماعاتو کې شرکت دا د ډیر لوی خیر او د ډیر سعادت خبره ده. یو عالم لیکي وایي زه د حسن بصري رحمت الله علیه کلي ته لاړم، دې کې ناڅاپه وایي بازار بند شو. وایي ما تپوس وکړو چې دا بازار ولې داسې ډایرکټ بند شو؟ وی خلکو ووایي چې دا ټایم حسن بصري رحمت الله علیه درس کوي او د هغه د درس باندې دا خلک دومره مین دی چې څنګه درس هغه شروع کړي خلک ټول بازار بند کړي. داسې حق سره ځانونه وتړئ. د قرآن او د حدیث محنت چې کوم ځای کېږي ای عوامو، طلبا علما خو پوهه خلک دی، خو ای عوامو ځان حق ته ورنږدې کا او دا مه وایه چې یاره هر سړی خپلې خبرې ته حق وایي نو ما ته به حق څنګه معلومیږي. عرض دا دی چې حق دا هر سړی خپلې خبرې ته وایي، لیکن پکار دا دی چې الله او رسول حق څه ته ویلی دی. زه خو د حق دپاره ځان له یو لار ګورم، هغې ته حق وایم. مثال زه وایم چې د اهل سنت والجماعت نوم علی حق دی، بیا دې په هغې کې د حنفیت نوم اخلی حق دی، بیا په هغې کې مثال د دیوبندي او د بریلي او د پنجپیر او د دیوبند نوم اخلی بیا به حقی. خو قرآن مطالعه کا، سنت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مطالعه کا. هغې حق څه ته ویلی دی؟ هغې خو لنډه خبره کوي، فرمایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ای خلقو د الله ومنئ، د الله د پیغمبر ومنئ. اعلان کوي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ای خلقو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ژوند کولاو کې، د هغه عقیده خپله کې، د هغه عمل خپل کې، دا هغه اقوال واخلې، دا هغه افعال واخلې، دا هغه آراء واخلې. دغې ته قرآن او حدیث حق ویلی دی. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کوم دین پرېښی دی هغه دین حق دی. دین کې محمد مصطفی شخصیات نه دي پرېښی، دین کې محمد مصطفی منهج پرېښی دی، دین کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عقیده پرېښې ده، دین کې محمد مصطفی موقف پرېښی دی. هغې ته وایي قرآن او حدیث. او په خپل آخري پیغاماتو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دین ته اشاره کوي او فرمایي ترکتکم فی ملت بیضاء لیلها کنهارها. ای زما امته تاسو زه په یو صفا دین باندې پرېږدمه، دومره رڼا واله دین دی، هغه منهج دومره کولاو دی چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي لیلها کنهارها، د هغې شپه هم داسې رڼا واله ده لکه ورځې چې رڼا واله ده. نو دین اسلام دا ډېر رڼا واله دین دی، دې کې هېڅ تیاره نشته. دا تیاره زما او ستا آرا او نظریاتو جوړه کړې ده، دا تیاره زما او ستا تنظیم جوړه کړې ده، دا تیاره زما او ستا پارټۍ جوړه کړې ده، دا تیاره زما او ستا جنډې جوړه کړې ده، دا تیاره زما او ستا فرقې جوړه کړې ده، دا تیاره زما او ستا تعصباتو جوړه کړې ده. دین کې تیاره نشته، دین یو کامل دین دی. ځکه محمد مصطفی فرمایل ترکتکم فی ملت بیضاء، تاسو زه په صفا دین باندې پرېږدم، لیلها کنهارها، شپه هم داسې رڼا واله ده لکه ورځې چې رڼا واله ده. نو عرض مې دا کو چې مونږ تاسو د دې دین اسلام د دې قرآن د باغیچو سره د ژوند تېرولو مکلف یو، او دا وختونه الله مونږ ته راکړي دې لپاره دی چې په دین باندې صرف کو. او زه دا خبره ډېرو ځایونو کې کوم عوامو ته چې ای عوام ورونو دا خپل اوقات مو په دین کې استعمال کې، که خپل اوقات په دین کې نه استعمالوئ په رب مې د قسم وي دا اوقات به درله الله په دنیا کې داسې مصروفه کړي چې ټول عمر به بار ملک کې تیر کړي، په سپینه ګیره باندې چې راشي نو بس یا به د کینسري یا به د شوګرې وفات بشي، د الله دین ته به سم نشي.
دا خپل اوقات د الله دین لورکا که د الله دین ته وقت نه ورکې د قرآن او د حدیث د عالمانو ته رانږدې کېږې نه د قرآن او د حدیث د زده کړې طرف نه کې د قرآن او د حدیث والو ملګرتیا نه کې د قرآن او د حدیث والو ته مرسته نه ورکې او دې دین ته رانږدې کېږې نه والله د دنیا په داسې غمونو به دې الله اخته کړي چې د هغه غمونو نه به خلاص نه شي. نو پکار ده که نه ده پکار چې د الله دین ته رانږدې شو؟ ویښ یې ګودی یخني ده بس یخنۍ کې سړي ته خوب ورځي تاسو زه هم ښه جوخ ګرم کړی دی زه هم خو یخنۍ ته ودرېدلم تاسو ښه ګرم ناست یې ویښ یې که نه یې څوک چې اوده دي لاسونه اوچت کړي ماشاءالله ټیک ده که نه زموږ نه زیات منطقي دی موضوع یې اول ذکر کړی چې ویښ یو. نو عرض دا دی عزتمندو چې خپل ځان د الله د دین تابعدار جوړول دا د امت مسلمه ذمه داري ده او دا دین داسې آسان دین نه دی وروړو. دین به بېشکه هغه آسان وي په کم کې چې خلک په تا باندې پیسې نولې او ته نعتونه وی هغه دین آسان دی. هغه دین هم آسان دی چې کم دین کې په صرف مړي باندې د دفن نه مخکې د مولا کمره د جانمازونو او د پیسو ډکوي هغه دین هم آسان دی. هغه دین هم آسان دی چې مړي به لا دفن شوي نه چې د صابون پیټۍ به ګرځېدلي په هغې به قرآن ګرځېدلی پیسې به پرې ګرځېدلی او ملا به زموږ نه غټ واسکټ اچولي چې څو د قبر بیان کوي د هغه جیب به د پیسو ډکي دغه دین هم آسان دی. هغه دین هم آسان دی چې هغې کې تر کاله پورې مړی سر ته نه رسي کله د هغه درېمی کله د هغه شومی کله د هغه د جمعې شپی کله کلیزی کله څلوېښتي هغه دین هم آسان دی چې الغټ من الغټ ولو کان پیشو سر پوزه بچ کوه او خولې ته نوړی در نه کوه دغه دین بېشکه آسان دی لیکن کم چې دین حقه دی کم چې خالص د قرآن او د حدیث طرف ته دعوت دی والله په هغه دین کې ښځه پرېښودل راځي والله په هغه دین حقه کې بچي پرېښودل راځي والله په هغه دین حقه کې کلی پرېښودل راځي په هغه دین حقه کې تنظیم پرېښودل راځي په هغه دین حقه کې جنډه پرېښودل راځي په هغه کلي حقه کې ضلع او کلی او وطن پرېښودل راځي. دین حقه ګران دی ای خلکو قرآن او حدیث دین حقه دي په دې کې هر مشکل راځي هغه مشکل قبول کا لیکن د حق رد کول مه قبلوه. دې ته به ځان کلک ساتو که نه به ساتو او په حق باندې یو ځل ثابت قدم شي. اول حق پیژندل دي بیا د حق قبلول دي بیا په هغې باندې ثابت قدم پاتې کېدل دي. اول به عقیده جوړه کې بیان خو زه ډېر اوږدوم نه صحیح د شیخ صاحب مانځه نه مخکې کوي که نه ټیک شو. اول دین حقه پیژندل دي دین حقه پیژندل شي په توحید سره قرآن دې مضمون ته اشاره کوي ان الذين قالوا ربنا الله اول یو اعلان کول دي چې زه حاکم یو الله منم اول یو اعلان دی زما حاجت روا یو الله زما مشکل کشا یو الله زما حاجت سر کوونکی یو الله زه علي حجویری ته محتاج نه یم زه شیخ عبدالقادر جیلانی ته محتاج نه یم زه داتا گنج بخش ته محتاج نه یم زه پیر ته محتاج نه یم زه فقیر ته محتاج نه یم. ان الذين قالوا ربنا الله اول د الله د یووالي د الله د توحید आवाज اوچتول دي دا د دین حق اول جز دی. دویم جز د دین حق بیا دا دی ثم استقاموا بیا به مصائب شروع کیږي بیا به تکالیف شروع کیږي بیا به خپلم خلاف کیږي بیا به پردیم خلاف کیږي ثم استقاموا بیا به ته استقامت کې دا تمام تکالیف به برداشت کې کله چې د الله یو ومنو د قرآن او د حدیث منهج د خپل کو ثم استقاموا اور بیا په دې خبره باندې کلک شوي تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا. دریم نمبر کې بیا نصرت الهی شروع کیږي. اکثر خلک وای الکه چې وابي شوي نو پتا باندې پیسې راسمې شوي پتا رومالونه راسم شو پتا ډیر سیزونه راسم شو وای دا څه وجه ده تاله د کم ځای نه پیسې راځي وای دا خو قرآني اصول دي. ان الذين قالوا ربنا الله اول د الله د یووالي د الله د حاکمیت
او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اطاعت خبره کول دي. ثم استقاموا بیا په دې موقف کلک پاتې کېدل دي. دریم تتنزل علیهم الملائکه بیا خو د الله د طرف نه هر قسم امداد را شروع کیږي. دا خو اصل کې بشارات دي، دا خو د الله رب العالمین امدادونه دي. عرض مې دا کو ای عوامو ځان به دین حق ته رانږدې کوو. څنګه چې دا زموږ ذمہ داری ده چې یاره ماسپښین ماشومان به راځي د سکول نه او روټۍ به غواړي، هغې دپاره سړی د پیازو ټماټرو د سالن غم کوي که نه کوي؟ څنګه چې سړي ته پته وي چې یاره اختر را روان دی جوړه جامه و پکاري، څنګه چې سړي ته پته وي چې غم خادي راځي نو یاره لس شل روپۍ جیب کې ساتل پکار دي. دقسې هر انسان ته دا پته ده او که نه چې آخرت ته زموږ تلل دي او مرګ را روان دی. نو چې کله مرګ را روان دی د دغه مرګ د تیارۍ دپاره به هم ځان سره څه ساتل پکار وي که نه وي پکار؟ هغې کې د ټولو نه لویه توشه چې ده نو هغه قرآن او حدیث دي. د آخرت د تیارۍ دپاره ای عوامو ځان بهادر کې دا قرآن او حدیث دکې دا علما ناس دی ته دي. د دیو ډیوټي دا ده چې تاسو ته به قرآن ښیي، تاسو ته به احادیث د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښیي. دا د دې علماو ډیوټي ده او ستاسو دا ډیوټي ده چې دا به زده کوئ. نو دې ډیوټۍ سره خو به پابندي کوئ که نه؟ اور په دې دین کې چې کله دا ډیوټي ادا کوئ هر نمونه مصائب، هر نمونه تکالیف راځي، د خلکو پروپیکنډې راځي، د خلکو اذیتونه راځي، د خلکو مصیبتونه راځي، لیکن دا به د حق د پیژنګلو اصل سببي. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه ډېر لوی شخصیت دی اور خلکو په ده بس ډېر رد بد ویلی دي، لیکن زوام کم احناف علما چې ورپسې بد رد وي هغې له د ملا علی قاري رحمت الله علیه دا قول کافي دی چې هغه وایي انهما کانا من اولیاء هذه الامه. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه اور حافظ ابن قیم رحمت الله علیه د دې امت اولیاء دي. او بیا وایي ومن اکابر اهل سنه د اهل سنت والجماعت اکابر دي. نو هغه وایي جیل کې ته چا تپوس که تا حق څنګه وپېژندو؟ هغه وایي د حق د پیژنګلو ډېرې لارې دي. یو لار د هغې دا ده چې کله زه د حق بیان شروع کوم د خلکو د دې پروپیکنډو، د دې خلکو د دې اذیتونو، د دې خلکو د دې فتوا بازۍ، د دې خلکو د دې ډرامو نه ما ته دا پته لګي چې دا موقف حق دی. ځکه حق سره دا ټولې خبرې وي، خو چې حق قبلی نو ورسره دا دوه خبرې قبول کا. یو به دا قبلی چې استقامت به په تا کې اوړې راوړې به نه، دویم دا خبره قبول کا چې د خلکو هزار پروپیکنډې به تا ته متوجي، خو حق به ته قبلی. نو عرض دا دی د ملګرو دا خبره وکړه چې مفتی صاحب تاسو حق څنګه قبول کو؟ نو الله ګواه دی چې ما ته دا پته وه چې په دې حق قبلولو کې زموږ نه ملګري پاتې کېږي. په دې کې زه مطمئن وم چې د حق په قبلولو باندې موږ نه کلي او مدرسه او جومات او روڼ او دوستان پاتې کېږي. لیکن د دې نه پوه شو چې د قرآن او د حدیث منهج حق نشي نو دنیا کې بل پیغام د حق کیدی شي؟ که دا خالص قرآن ته رابلون کې، دا خالص احادیث د محمد رسول الله ته رابلون کې حق پرست نشي نو بل حق پرست د ما ته خلک وښیي چې زه د هغې اعلان وکړم. قرآن او حدیث منهج دا هغه آخري منهج دی چې د دې نه په اخوا صرف او صرف ګمراهي ده. ډېر خلک به تاسو لیدلي چې د بریلیت نه دیوبندیت ته راغلي، د دیوبندیت نه مثال اشاعت ته راغلي، د اشاعت نه اهل حدیث شوي، خو تاسو ولیده چې اهل حدیث واپس چې کوم دی حنفي شوی دی؟ چېرته مو لیدو څوک چې د دلیل د وجې اهل حدیث شي هغه مو بیا لیدلی چې یوټرن یې په شا اخیستی؟ دا د دې موقف او د دې منهج د حقانیت ښکاره دلیل دی چې څوک یو ځل قبول کي هغه بیا رستو کیږي نه. هرقل د ابو سفیان نه تپوس کړی و که نه، وایي دا نبي علیه السلام چې دا کوم دین راوړلی دی نو وایي د ده دا خلک چې کوم دی دا څنګه د زیاتیږي نو هغه ورته وایي یزیدون، زه ګورم چې رس ته رزه زیاتیږي. وایي چې یو ځل د رسول الله علیه السلام نه مطمئن شي بیا په شا راځي، هغه ورته وایي نه، وایي بیا ځان وجنې خو رستو کیږي نه. زه کله کله وام
الله گواه د مونږ خو د ډیر سره لپاره مطالعه کولې صلاحیتونه استعمالول پر رب مې د قسم اوس خو مې دا نیت کړی دی که دنیا په بله باندې اوړي زما دا سر دی د تن نه جدا شي زمونږ دا وینې دی توی شي ځان به وجنو خو د قرآن او د حدیث پیغام به انشاءالله د دنیا ګوټ ګوټ ته رسو کوشش به مو دا وي اور دواړه اندازه کافی دي یو د دعوت انداز دی چې کوم خلک زمونږ مقابل دی مخالف دی ناخبره دي او هغې ته پته نشته چې دا پیغام د حق دی داعیانه انداز او د دعوت په انداز کې به بار بار مونږ ځان په دې خبره کړو چې دا کوم حق الله سبحانه وتعالی مونږ تاسو ته را نصیب کړی دی پکار دا دی چې دا حق الله زمونږ د غافله ورونو ته هم نصیب کړي دویم میدان د مقابلینو دی چې هغه په حق باندې ګوتې اوچتوي طعنې کوي د حق خلاف پروپیګنډې کوي د حق خلاف میدان ته روځي انشاءالله الرحمن دا مو د رب سره واده ده چې یو خو به بیان د حق کوو خو انشاءالله الرحمن که د دې حق مقابلې ته او د قرآن او د حدیث د منهج د ادرولو ته یا د عوامو ذهنونو ته گمراهۍ اچولو دپاره باطل میدان ته راغې نو انشاءالله الرحمن هغه باطل به هم داسې شکست خوري چې عوامو ته به الله ثابتوي چې قرآن او حدیث حق دي نو عرض دا دی چې دا منهج دې کې انسان مضبوطیږي د دین اوړي نه دومره ده چې یو سړی اهل الحدیث شي او د قرآن او د حدیث منهج ورته الله حاصل کو بیا دته یو خبره پکار ده استقامت ډیر اهم شی دی د دین په بره دوه فرقې دي چې د مذهب په نوم باندې یو ده او بله د بې مذهبۍ په نوم باندې ده یو د مذهب په نوم یو فتنه د دینه بعد راځي چې شیطان په حق پرست عملو کی نو هغه یې منکر حدیث کی بس دا د اسلام نه بیا واړېدو دا د حق نه واړېدو د دینه بره حق نشته بیا قرآن او حدیث حق وو چې شیطان په حاوی شي د په عقل نو په احادیث ورته شبهات شروع کی نو چې په دغه فتنه واخلي نو بیا ورته شیطان وی چې اوس په قرآن باندې اعتراضات شروع کا نو بیا د الحاد او د استشراق فتنه شروع شي نو د قرآن او د حدیث د منهج نه بعد دوه مدار دي یو د انکار حدیث یو د الحاد الله دې مونږ په قرآن او حدیث باندې مستقیم کی او الله رب العالمین دې مونږ په قرآن او حدیث باندې کلک کی او الله رب العالمین دې زمونږ صلاحیتونه د قرآن او حدیث د دشمنانو خلاف استعمال کی او الله رب العالمین دی دا عوام هم د دین اسلام مکمل پابند کی نو عرض دا دی چې قرآن او حدیث پیغام الله مونږ تاسو ته نصیب کړی دی نو یو کلک عزم دی د الله سبحانه وتعالی په کور کې دا علما به دا عزم کوي چې مونږ به دا د قرآن او د حدیث پیغام په ناره خېټه باندې دنیا ته رسو اس لالچ مو مقصود نه دی زمون خېټه د ناري خو خلکو ته د الله د توحید پیغام ورسی زما جامې د کمزوري خو خلکو ته د محمد مصطفی د اطاعت پیغام ورسی دا به د عوام عزم کوي او لا سوچت کې عوام کلک عزم کوي چې کم علما د قرآن او د حدیث پیغام رسی مونږ بشانه د دې ملګرتیا کوله سونه اوجت کې ان شاء الله د قرآن او د حدیث پیغام به مخ په وړاندې بوزو کنه به بوزو دې لپاره به غریبي قبلو کنه به قبلو مصائب او تکالیف به برداشت کوو کنه به برداشت کوو د خلکو پروپیګنډې به برداشت کوو کنه به برداشت کوو د حق په میدان به هر ورځ څلور قدم مخکې روان یو کنه به یو روان الله رب العالمین دې مونږ تاسو د حق په میدان کلک کی زمونږ مشر رور او ستاسو د سترګو یخوال شیخ عبدالحمید صاحب حفظه الله هغې تشریف فرما دی انشاءالله هغې به تاسو ته بیان کی